نن به خبره کوو په اماراتو کې او په سعودي کې د مشتا پاکستانیانو حواله سره. د اماراتو معامله خو دومره پورته شوه چې تر د پاکستان د پارلیمان هم ورسېده، یعنی د قومي اسمبلی کې په هغې باندې بحث هم وشو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې زیاتره برخه د معیشت چې کومه ده نو هغه په ریمیټنسز یا چې کوم د بهر ملکونو نه پیسې رالیږلې کېږي نو په هغې باندې مشتمله ده. یعنی د پاکستان انډسټري صنعت چې کوم دی، کوم چې پاکستان څه کارخانې دي او هغه څه جوړوي او هغه بهر ملک ته لیږي، د هغې نه هم سیوا یعنی 41 ارب ډالر، 140 ارب ډالر چې کوم دی نو دا د پاکستان ته ریمیټنسز راځي، یعنی بهر ملکونو کې چې کوم مشته پاکستانیان دي هغې دلته رالیږي. په دې کې بیا د خیبر پښتونخوا چې کومه برخه جوړیږي نو په هغې کې زیاتره د خلکو د دغه ګلف ریجن نه یا موږ ورته ویلی شو د دغه خلیج نه، خلیجي ملکونو نه د پښتنو چې کوم دی نو هغه رالیږي. په داسې حال کې به دوه ځایونو به ول یا خاص کر بلکې درې به ول، سعودي به و، یو ای به و او بیا د حده پورې قطر هم و. اوس د سعودي او د یو ای صورتحال څه دی په هغې باندې به موږ تاسو خبرو. د پی ټي آی چې کوم مرکزي قیادت دی، ایم این ایز دي د هغې بیرسټر ګوهر خان او اسد قیصر، هغې تېره ورځ په اسمبلی کې په دې باندې خبرې وکړې. وی ویل چې د کله نه د ایران او د امریکا ترمنځ جنګ شوی دی او پاکستان په هغې کې کوم سټانس اخیستی دی، د هغې نه بعد اوس په یو ای کې یو خو ویزې نه لګولې کېږي، دویم دا دی چې کوم د یعنی اسد قیصر خو پکې د دې پورې ووې چې د بھارت پاسپورټ وي ورسره نو هغه ته سفري اجازت هم وي چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته یا د انډیا نه یو ای ته لاړ شي. خو په موجوده ټیم کې یو ای چې کومه ده نو هغه پاکستانیانو ته ویزې نه ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې که د چا ویزا هلته کې ایکسپایر شوي وي نو هغې ته رینیول نه کېږي، اوس یعنی تجدید د هغې نه کېږي. او هغې دا ووایي چې دا رویه چې کومه ده نو دا د ایران او د امریکا د جنګ نه بعد د پاکستانیانو سره خپله شوې ده. خو په دې کې یو خبره دا ده چې د دې جواب چې کوم دی نو هغه وزیر دفاع خواجه آصف داسې ورکړی دی چې خواجه آصف صاحب وایي چې که تاسو په یو ملک کې پاتې کېږئ او تاسو د هغې خلاف فریق جوړ شئ، یعنی چې کم پاکستانیان په یو ای کې پاتې کېږي او هغه د هغې خلاف فریق جوړ شي نو وایي چې دا خو بیا لازمي طور ده چې رد عمل به د هغې راځي. اوس دغه رد عمل آیا یعنی دا مونږ ومنو، زمونږ حکومت ومنو چې بس ټیک ته جي دغه رد عمل دی هغه راغی او زمونږ خلک دي دا به راوباسي که نه؟ پاکستان حکومت لا څه مخکې هم څه کول دي، یعنی د یو ای چارواکي چې دي هغه انګیج کړي، د هغې سره خبره وکړي یا داسې کوم نور یعنی سفارتي چینلز په ذریعه باندې دغه معامله پورته کړي، که نه بس صرف دې ته به کینې چې بس دا خو جي رد عمل دی او بس اوس رد عمل به راځي. دویمه خبره به موږ کوو د سعودي عرب. په سعودي عرب کې هم زموږ یو ډېره غټه برخه د پښتنو هغه ځای کې ده. د سعودي عرب دا خبره هم ده چې زموږ خلک قدرې څه ګزاره کېږي د خلکو نو دا د سعودي عرب د وجې نه وه، خو مګر اوس هلته هم حالات بدل دي. د سعودي عرب نه ماته میسیجز رالل، هغوی وایي چې یو خو هلته هم بېروزګاري سیوا شوه، په روزګار کمی شو په سعودي عرب کې. دویمه خبره هغوی دا کوي چې هلته هم مهنګاهي شوه، حالانکه موږ ته به د وړاندې نه ویل کېدل چې په سعودي کې کوم ریټونه چې دي نو هغه داسې نه خوځي، خو چې چونکې معاش کم شو، د خلکو ګټه وټه کمه شوه نو ظاهره خبره ده مهنګاهي هم بیا ګرانۍ چې کم دی نو هغه بیا هغوی متاثره کړي. خو په دې کې یو بله خبره هغه دا ده چې نور کله به وایي چې په مخکې زمانه کې به د اقامې رینیول یا تجدید چې دی نو هغه به کېدو په 1.5-200 ریاله پورې، اوس هغه ورسېدو د 9700 ریاله پورې، یعنی اوس چې د کال اقامت نوي کې نو 9700 ریال به د سعودي حکومت ته جمع کې. په دې کې بیا یو بله خبره ده، هغه دا ده چې اکثر زمونږ خلک وایي چې یاره دا په ازاده ویزه باندې سعودي عرب ته لاړو. په ازاده ویزه داسې وي چې ویزه ازاده نه وي، یعنی د سعودي ما چې پې تر څه حده پورې ځان پویه کړو هغې کې دا وي چې لکه یو ویزه به تا ته ایشو شي، هغه یو کفیل دی، هغه کفیل ویزې ایشو کی د وزارت لیبر نه
چې بای زما داسې داسې پروجیکټ دی، زما دونه کسان پکار دي. نو چې بیا دغه کسان دی وبوزي نو د هغه سره بیا اکچولی هلته پروجیکټ نه وي، نو هغه بیا داسې وکړي چې دغې کسانو ته وایي چې زه تاسو ځان له ګرځئ آزاد کار کوئ، خو ماله به یعنی دغه بیا مختلف ریټونه دي. د دغې کفیل کو ستا سره په 2000 ریاله خبره وشوه، په 3000 ریاله خبره وشوه، او په 4000 ریاله خبره وشوه، نو ته به ایټ ا ټایم پاکستاني مزدوران په دې مسلې سره مخ دي چې هغې به یو خو به د راروان کال د خپلې اقامې د رینیول فیس جمع کې، د هغې غم به کې، یعنی 9700 ریال به هغې دپاره کې، او دا 3-4 ریاله چې دي نو دا به ته بیا خپل کفیل له ورکې، هغه به کور ناست وي او ته به یې ورله ورکې. نو دا تقریبا جوړیږي چې د یو کال حساب مونږ وکړو نو 9700 او جمع 3000 چې ورسره هم ریالونه جمع کې نو دا 12700 ریاله چې کم دی، دا زمونږ دغه پاکستانی چې کم مزدوري کوي، کم روزګار کوي، کم کار کوي، نو هغه به دغه 12700 ډالر چې ریال چې کم دي نو دا به دی په فری کې جمع کوي. د دې نه بعد چې کم د خرچ خوراک نه بچت شي نو دا به دی پاکستان ته رالیږي. نو زما په خیال باندې پکار دا ده چې پاکستان په ځای د دې چې زمونږ انډسټري دا بل څه دي او پای کې یو ځای سبسیډي ورکوو، بل ځای سبسیډي ورکوو، او د هغې چې مونږ ته کومې پیسې میلاویږي نو هغه 22 اربه ډالره یا 23 اربه ډالره میلاویږي. بل طرف ته چې مونږ دا ورسیز وګورو نو د دیو نه مونږ ته 41 ارب ډالر چې کم دی نو هغه میلاویږي. په کار دا ده چې حکومت دا دواړه ملکونه انګیج کړي.